اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم. زه تاسو قرباني یم. سبحان الله. تاسو ګورئ چمکني ټي وي. څو ورځې وړاندې په سوکنو کې د ګیس لیکیج د وجې نه یو بلاست شو چې پکې د یو کور 18 کسان زخمیان شوي. په هغې کې زموږ د کلي مشرانو ملګرو ډېر په خپل وس مطابق ټول امداد وکړو چې پکې شاهد بلال بھائی هم دی، د امید فلاحي تنظیم کوم مشر چې دی رشید خان سوکنو ته هغوی تشریف راوړی، هغوی ته خړومبی مونږ سوکنو تلو باندې مونږ هغوی ته پخیر راغی ویو. هغوی مخکې هم دلته کې راغلل او د دې سره امداد وکړو. نن بیا دوی راغلي د دې کورنۍ سره امداد کولو لپاره. مونږ به دوی سره یو څو خبرې کوو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر تاسو حالات وینئ، مخکې تاسو راغئ، نن تاسو راغئ، څه احساسات څه جذبات دي څه دې باره کې؟ زه خو اول د شاهد بلال بھائی د سره چې کوم ټیم دی د سوکنو چې کوم ستاسو تنظیم دی د هغې زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم. که چېرې ده ماته نه وی ویلی نو ماته پته نه لګي، ځکه چې امان اکثر خلک تپوس کوي یاره وایي تا ته را پته څنګه ولګي، نو هغه داسې ټایګران وي لکه د شاهد خان غوندې. او زه بیا د ده ډېره زیاته شکریا او د ده د ټول ټیم ډېر زیاته شکریا ادا کوم. په وړومبي ځل چې زه رالم نو زه چې کور ته لاړم زه ډېر زیات خفه وم، او چې کله دا ویډیو ما ایډیټ کوله یا جوړوله نو چې ما به دا ماشوم کاته یا دغه رور چې کوم دی دیمه مې کاته، بیا چې دننه مونږ لاړو بیا شاهد خان ماته چې دې کې زنانم دي نو زه ډېر زیات خفه وم. خو چونکې نن چې راننوتم نو نن داسې ماحول بدلو نو خوشحاله شوم. او بیا خوشحاله په دې شوم چې کم از کم زموږ د تنظیم د طرف نه دې ته 50,000 روپۍ میلاو شوې، نو دا یو ډېره غټه خبره ده. الله دې ستاسو تنظیم دغه شانتې آباد او خوشحاله ساتي چې تاسو د غریبانو په مختلف طریقو سره امداد کوي او تاسو کورونو ته ځئ. او دا موږ لپاره ډېر د باعث فخر خبره چې زه ستا لګ یم، تاسو سره خبرې اترې کوم. تاسو ډېره مننه مینوالو. الله تعالی دې د ټولو سره خو کې الله تعالی ټولو درجات بلند کی چې په دې کار خیر کې زموږ د کلی ځوانان د یو بل نه مخکې د یو په کار خیر کې حصه لري. په دغه خبره تاسو نه اجازه غواړم د الله پامان.